وګد حدیث ته دی فضائل اعمال کې دا حدیث مبارک ذکر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ومن حافظ على الصلوات اکرمه الله تعالی بخمس خصال. چا چې د مونږ پابندي وکړه الله تبارک وتعالى به د دې انسان په 5 طریقو سره اکرام وکړي. په 100 طریقو سره په 5 طریقو سره به الله تبارک وتعالى د اکرام وکړي. یو هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي يرفع عنه ضيق العيش. الله تبارک وتعالى به تنه د ژوند تنگسیا لري کی. څوک چې د مونږ پابندي کوي الله تبارک وتعالى به ته د ژوند تنگسیا لري کی. ما درته اوس وکنه ایو صحابي راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبر پکور کې مې ډېر تنگسیا ده غریبی مو ده د خوراک څه شي نشته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی منځونه زیات کا مون زیات کا الله ته متوجه شه. الله تبارک وتعالى په کور کې سره راولي فراخ راولي. نو یو دا چې د مونږ پابندي سو کوي الله تبارک وتعالى به ژوند تنگسیا لري کی او څوک چې د مونږ پابندي نه کوي الله تبارک وتعالى به ژوند د تنگسیا نه ډک کی. اوس دا یو خبره ستاسو په ځل کې به دا اشکال لازم چې پلان کې سړی خو مونځ کوي او د روپۍ مخه ورسره نشته د روپۍ مخه ورسره نو موږ مالداري او غریبي پیژندلې نه ده چې مالداري او غریبي ویلی شي څه ته. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى به د ژوند تنگسیا لري کی. نو د ژوند تنگسیا لري کېدل ګوره په پیسو کې نشته دا یاد وساتئ. دا په پیسو کې نشته دی دا د الله په عبادت کې ده. ډیر خلک به تاسو لیدلی وي ډیر خلک به داسې لیدلی وي چې کروڑ فتیان لک فتیان به وي او خبر به شي ویسه وکړه خودکشي وکړه. ولې خودکشي وکړه؟ د خپل ژوند نه تنګ راغی. نو دا ولې ځکه د مونځ پابندي نه کوي. د مونځ پابندي کله چې درته هم ټینشن و په پریشانۍ کې بس مونځ کوه مونځ الله به ټینشن ختموي. مونږ ته خلک ټلیفون وکړي که نه وایي مولانا صاحب موږ خو یاره ډېر ټینشن دی راته څه وظیفه راته راکړه یا بعضې به کې وایي په ما باندې چا څه جادو مادو کړی دی ځکه هر ټایم پریشانه یم هر ټایم خفه یم. هلکه ولې تا ته به څه وجې ځکه به خفه نه وجه راته نه ده معلومه هېڅ چل نشته دی بس خفه یم نو زه ورته هم تا ته وجه نه ده معلومه خو وجه ما ته معلومه ده. وجه دا ده چې ته چېرته قبله پېژنې نه چې په کم طرف ته نو جومات درته سپینه تاڼه ښکاري نو چې جومات درته تاڼه ښکاري نو بیا به یې تا ته ټینشن ته به یې په پریشانو کې مبتلا. ته مونځ 5 وخته شروع کا چې بیا تا ته ټینشن جوړ شي ته بیا ما ته دا شکایت وکړي. حدیث مبارک دی کم انسان چې مونځ کوي الله تبارک وتعالى به د ژوند تنگسیا لر کوي او کم انسان چې مونځ نه کوي هر څه به پریوانې خو زړه به خوشحاله نه وي زړه به مطمئن نه وي هر ټیم به دا سوچ کوي چې ما ځان ووجلې. نو یو دا حدیث مبارک کې راځي يرفع عنه ضيق العيش الله تبارک وتعالى به د ژوند تنگسیا لري کې څوک چې د مونځ پابندي کوي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعذاب القبر الله تبارک وتعالى به عذاب قبر پورته کوي. عذاب قبر دا ثابت دی دا شته دی عذاب قبر. الله تبارک وتعالى دې موږ ټولو ته د قبر د عذاب نه فنا راکړي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النيران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله ای زما صحابه دا قبر دا ډیره کې دا سل چې تاسو یې نه کنه نو دا داسې د خور یو سل مګرنای چې بس دا د خور یو سل ولاړ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی دا د جنت د باغچونه یو بهترینه باغچه ده یا د جهنم د کندونه یو بدترینه کنده ده یا جهنم دی او یا جنت دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا قبر روزانه یو سو اوازونه کوي دی وی انا بیت الوحده انا بیت الظلمه انا بیت التراب انا بیت الدود. زه د چنجو کور یم زه د چنجو کور یم نیک عمل راوړه چې د چنجو نه محفوظ شي. ځان له د جنت بستره تیاره کا. انا بیت التراب زه د خاورو کور یم ځان له بستره تیاره کا. انا بیت الوحده زه د یوازې والي کور یم ځان له نیک عمل وګوره چې ملګری در سره راشي. انا بیت الظلمه زه د تیارو کور یم ځان سره د ایمان او د نیک عمل رڼا راوړه.
دا قبر روزانه دا وازونه کوي خو مونږ تاسو نه اورو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کله چې دا نیکمل انسان په قبر کې خو دې شي وی دا ځمکه ورته وایي وی زما په شا چې څومره خلک ګرځېده کنه پاغي ټولو کې ماته ته محبوب وي ماته ډیر خوښ وي ځکه په ما باندې تا سجدې کولې په ما باندې تا تلاوت کو په ما باندې تا ذکر او اذکار کول په ما باندې تا درود شریف ویل او زب ډیره خوشاله دم دا یادو ساتئ سجدو زوینه ډیره وای ښا سجدو زوینه مونږ چې دا سنتو کو مونږ ځای بدل کا په دې کې حکمت څه دی حکمت پکې دا دی چې ځای دی بدل کو نو د سجدي ځای دی څه شو بدل شو او په کم ځای باندې چې ستا سجده لګېدلې په ورځ د قیامت دغه ځایونه به ستا دپاره ګواهي کوي نو د سجدو ځایونه څه کوي ډېر کوي الله نو په دې ځمکه چې کله انسان سجده لګوي نو دا ځمکه خوشحالېږي نو ما په مشا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ته ماته ډېر زیات خوښ وي او نن ته زما غېږې له رالې او ته ګوره چې زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه حدیث مبارک کې راځي وي دا ځمکه به د باندې په کلاره داسې کېږي لکه دا مور چې دا ماشوم داسې ټپوي چې ودی کي دغه شانتې دا ځمکه د لره ټپوي چاپې کوي او دمه کوي او چې کله یو بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي الله دې فنا راکړي حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه ورته وایي چې زما په شا باندې څومره خلک ګرځېده که نه په ټولو کې زیات ناخوښه ته ماته وي ما ته ډېر زیات ناخوښه وي ولې دروغ تا په ما ویل غیبت تا په ما کو زنا تا په ما کوله غلا تا په ما کوله ډاکه او شوکه تا په ما کوله او سار به د مانځه ټایم و او ته به په ما باندې اوده دلته به اذان وشو چې حي علی الصلاه حي علی الفلاح او ته به دلته په کټ کې پروت وي دا ځمکه په دغه ټایم کې د انسان ته خیرې کوي ښه چې کله د سار د مانځه ټایم یو دی دا پلیت په کټ کې پروت وي دا ځمکه ورته خیرې کوي ای پاسه ای پلیته زمانه پاسه لاړ شي چېرته ځان له بل ځای وګوره ولې ماته تکلیف راکوي نو چې کله دا بدعمله انسان په دې ځمکه کې کېښودی شي نو دا ځمکه ورته وایي ما ته په ټولو کې ناخوښه ته وي او نن زما غېږې له رالې او ته کور زه ستا سره کم سلوک کومه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل په ده باندې دا ځمکه راجوخته پشي او د دا چجې په یو بل کې ورشي نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې مثال خپلو صحابه کرامو ته د خپلې مبارکې ګوتې داسې کړې دا خپل مبارک ګوتې داسې کړه په یو بل کې ورکړي وې دا چجې داسې په یو بل کې ورننوځي دا ځمکه به راجوخته شو دی داسې مګي په خپل منځ کې الله دې فنا راکړي نو کوم انسان چې د مونځ پابندي کوي الله تبارک وتعالی او عذاب قبر نه څه ورکوي فنا ورکوي حدیث مبارک کې راځي کله چې انسان په دې قبر کې کېښودی شي که نه دا رشته دار د ده نه لاتلي نه چې واپس کېږي او روانېږي په دې ټایم کې دله 2 فرشتې راشي د ده نه تپوسونه کوي نو چې کله دا فرشتې راشي که نه نو دا مونځ راشي د ده سر ته ودرېږي فرشتو ته وایي د دې طرفه به ګورې نه راځئ زکات راشي ښي طرف ته ودرېږي وایي د دې طرفه به هم نه راځئ روجۍ ګس طرف ته وګرځي وایي د دې طرفه به او دا نور نیک اعمال د خپو ته ودرېږي نو څه معنا فرشتې ورته نږدې نه رافریدي وایي دله نږدې مه راځئ خو تپوس کوئ د هغې لرې ځای نه وکئ نو فرشتې د ده نه د لرې نه تپوسونه کوي خو خواله نه راځي نو د مونځ پابندي کوه چې ستا د سر د طرفه حفاظت وکړي نو دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي څوک چې د مونځ پابندي کوي نو الله تبارک وتعالی به ترې نه عذاب قبر څه کړي پورته کړي دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ویعطیه الله کتابه بیمینه الله تبارک وتعالی به ورته اعمالنامه په ښي لاس میله وکړي دا مونږ چې کم اعمال کو ښه کو یا بد کو زمونږ سره 2 فرشتې دي یو په ښه اوږه راسته ده او بله په ګس اوږه ده یعنې یوه ښی طرف ته ده او بله ګس طرف ته ده ښي طرف والا نیکۍ لیکي او ګس طرف والا بدۍ د انسان لیکي چې کله یو انسان نیک کار وکړي که نه نو دا ښي طرف والا فرشتې سمدستي لیکي
او چې کله یو ګناه انسانو کې نو دا ګس طرف دا پرشتي چې لیکن الله تبارک وتعالى وي صبر وکي صبر دا ورله عملي کوي کې دې شي توبه وباسي کې دې شي وباسي توبه وباسي ملي لا خیر دې زماته وزم تمشته دې به توبه وباسي ملي کوي خو چې کله دې په خپل ګناه باندې کلک شي او قصو کی او توبه په اراده کې ناراضي نو بیا پرشتو ته الله تبارک وتعالى فرمایي ولي کې ورله دا بدبخت توبه نه وباسي دا بدبخته توبه نه وباسي ولي کې ورله دا ګناه نو دغه کم اعمال چې لیکل شوی دي په دې صحیفو کې نو دا به بعضې خلکو ته په ښي لاس میلاویږي چې نیکۍ ډېرې وي او بعضې ته به بګس لاس میلاویږي چې بدۍ ډېرې وي الله تبارک وتعالی دې موږ ته عملنامې په ښي لاس راکړي دا یو ریزلټ دی دا د ټول ژوند ریزلټ دی چې موږ ته به هلته میلاویږي او چاته چې په ښي لاس کې میلاو شوه دا خبره به د دې دلیل وي چې دا انسان پاس شو په امتحان کې دی څه شو پاس شو او د به د خپل عملنامه راغستی او منډې به وخي او هر چاته به ښیي راشئ زما عملنامه ولولئ که نه وګوره ما څومره الله کامیاب کړم لکه څنګه چې دنیا کې یو ماشوم پاس شي که نه نو دا منډې نه وي زر یو خبرې وایي ما دومره نمبر یې اخیستي دي نو چې په هغې امتحان کې کامیاب شي نو دی به ګرځي او خوشحالي کوي دا زما عملنامه ده او کله چې یو انسان الله دې فنا راکړي عملنامه ورته په ګس لاس د شانه میلو شي په ګس لاس د شانه دا خپل دا ګس لاس په دې خېټه کې نه راباسي او د شا د طرفه به یې راوالي نو دی به یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها كانت القاضیه ما اغنى عني مالیه هلك عني سلطانیه هی دا را سره څه وشو هی افسوس چې ما د خپل عملنامه نه وی لیدلې هی زماغه دبدبه څه شوه زماغه نشه څه شوه زماغه لوی څه شوه هی زه خو ناکامه شوم او زه هلاک شوم الله دې دغې ورځې نه موږ وساتي نو کوم انسان چې د مونځ پابندي کوي الله تبارک وتعالی به ورته عملنامه په ښي لاس باندې ورکوي او څلورم ويمر على الصراط كالبرق او دی به په پولي صراط باندې داسې تیریږي لکه د بجلۍ پړک دا یاد وساتئ د محشر دا میدان چې کم دی په کم میدان کې به چې حساب کتاب کیږي دا به داسې وي لکه یوه جزیره دا به یوه جزیره وي د دې نه به غیر چاپېره ورته وي او په منځ کې به حساب کتاب کیږي د دې نه اخوا یا بیا جنت دی دا محشر میدان دی دې پسې جهنم دی اخوا بیا څه شی دی جنت دی د دې د محشر میدان نه چې زینو په جهنم به اوړي دا پولیس صراط د جهنم د پاسه دی د جهنم د پاسه دی نو په دې باندې چې تیریږي خلک نو دا به په مختلفو قسمونو سره بعضې به په دې پولیس صراط باندې داسې تیر شي لکه د بجلۍ د پړک په شانتې د عمل مناسب به تیریدی بعضې به په داسې تیر شي لکه تیز رفتار اس بعضې مسلمان به په داسې تیر شي لکه عام تک سره چې انسان زی او بعضې به په داسې تیریږي چې په خړپوسو به روان وي خړپوسو باندې به روان وي او چې کله دې منځ ته شي که نه نو ښکته به ورته وشي ځکه په دې پول خو به تیریږي خامخا جنت ته لاره دغه ده نو بعضې انسان به داسې چې دې منځ ته شي نو دې به ښکته ورته وشي الله دې موږ د دې نه وساتي نو دغه جهنم دی بیا دغه جهنم دی نو څوک چې د مونځ پابندي کوي حدیث مبارک کې راځي دی به په پولي صراط داسې تیریږي لکه د بجلۍ پړک څه معنا دلته خپه کړی هلته بس دې سترګې غړی خو جنت کې ناست دی پوهېدلی به هم نه چې زه به څنګه لاړم د بجلۍ د پړک په شان به تللی الله دې مونږ ټول د بجلۍ د پړک په شان پې تیر کړي بعضې خلک نعوذ بالله احادیث مبارکو کې د دې د اوبو نه نرم او د تورې نه تیره دا صفات ذکر شوي دي که نه بعضې خلک د دې نه مذاق روح کې چاته مذاق روح کو کافر شو څه شو ځکه حدیث پورې خندل دا کفر دی دا اتفاقی مسله ده په دې کې اړو څه شک نشته دا د الله قدرت دی قدرت ته دلته خپه کا بس هلته په جنت کې ناسي په جنت کې به ناسي ته وایي چې په دې باندې به ځي څنګه څوک نو دا د الله په قدرت سره بیا ځي نو څوک چې د مونځ پابندي کوي نو دی به د بجلۍ د پړک په شان تیریږي په پولي صراط باندې او پنځم ویدخل الجنة بغیر حساب الله تبارک وتعالی به جنت ته بغیر د حساب او د کتاب نه داخل کی الله دې مونږ ټول جنت ته بغیر او بی حساب او بی کتاب داخل کی
الله حدیث مبارک کې راځي وای د چا سره چې حساب کتاب او شنو دی هلاک شو د څه شو هلاک شو داسې به څوک چې الله ته حساب کتاب ورکړي څوک شته دی داسې به څوک چې د الله تبارک وتعالى ته حساب ورکړي نه 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 داسې څوک نشته دی نو څوک چې د مونږ پابندي کوي الله تبارک وتعالى به بغیر د حساب او د کتاب نه جنت ته داخل کی چې ځا تا د مونږ پابندي کړی دا جنت ته ور داخليږي نو سو اکرام شو پینځو څوک چې د مونږ پابندي کوي الله تبارک وتعالى به سو اکرام کوي دا پینځه به کوي کم کم الله به د ژوند نه تنګسیا ختم کړي اول انعام نغد په دنیا کې داده دویم داده چې الله تبارک وتعالى به د عذاب قبر نه محفوظ وساتي دریم داره چې الله تبارک وتعالى به ورته عمل نامه په خلاص ورکي او څلورم دا چې په پولیس رات باندې به د بجلی د پړک په شان تیریږي او پنځم دا چې الله تبارک وتعالى به جنت ته بغیر د حساب او د کتاب نه داخل کی الله تبارک وتعالى دې مونږ ټول جنت ته بغیر د حساب او د کتاب داخل کی الله دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب